لومبي محرم باندې یا په دویم باندې یا په دریم محرم باندې یا د محرم په دې لومبي 15 ورځو کې څوک دا وظیفه وکړي ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ته رزق دا به بے انتها ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. امید در وکوم چې تاسو ټول و ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د محرم حوالې سره ده. د محرم په د لومبي 15 ورځو کې که چا دا وظیفه وکړله ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان باندې د رزق باران کوي. یاد ساتئ چې دا وظیفه تاسو والي او د ژوند معمولی ساز کوي. یو طرف ته پکې مونږ او تاسو ته ثواب هم ملاویږي او بل طرف ته ما او تا ته الله پاک زمونږ او ستاسو چې څومره ستونزې دي څومره مشکلات دي دا هم پکې الله پاک د حل کوي. یو قسم لا وظیفه یوه شوله او پایدې دا یې ډېرې زیاتې شولې. کوشش یو محترمو دا کوو چې دا وظیفه په اخلاص باندې په توجه باندې د الله پاک نه په غوښتنې باندې وکړو. ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو حالات ته بهتر کړي. کو زمونږ ورونه داسې وي یا خویندې وي هغوی دا وایي چې زمونږ رزق ته الله پاک دا پراخه کړي. نو راځئ موقره د محرم په دې 15 ورځو کې چې په کومه ورځ هم ته دا وظیفه کې ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو رزق دا بې انتها سیوا کړي. الله پاک ګوري زما او ستا حالت، الله پاک ګوري، الله پاک زما او ستا حالت دا ویني او الله پاک ګوري چې دا سړی څونه پریشانۍ کې دی او بیا دا الله پاک ګوري چې دا سړی څومره مانه غواړي. نو ان شاء الله العزیز الله پاک دا محترم په مهنت باندې میلاویږي چې څومره مونږه مهنت کوو هلته کې ذکر هم کوو وظیفه مو سره کوو دی خوا مونږ خپله دیاړم کوو مزدوري هم کوو دفتر ته ځو آفس ته ځو کاروبار هم کوو. ان شاء الله العزیز په دې کې مونږ او تاسو ته الله پاک ډېر زیات خیر او برکت دار واچوي. دنیا حل کړي لګیا دي دیاړۍ کوي مزدوري کوي کور ته راشي بیا مونځ هم نه کوي موبایل ته پرېوځي. نو په داسې رزق کې او برکت د کوم طرفې راشي او فرمایي چې کوم سړی مونځ نه کوي نو دې سره 40 کورونه یا 80 کورونه د الله پاک غر کوي سپېره کوي. چې کله موږ دیاړۍ وکړو مزدوري وکړو او دغه رنګ د آفس نه راشو نو مونځ دا پکار دی. زموږ کالج کې بلې ورځ د بایو وایوه وه پریکټیکل و چې کوم سر راغلی و ډیوټۍ دپاره نو هغه داسې چالو کړو چې کله ختمه شوله وایوه ختمه شوله کوم تپوسونه د هلکانو نه کوي نو کله ختم شو تقریبا زما څومره خیال دی 1 بجه وه. بس هغوی لومبې چرندام وکړو مونځ وکړو باید هغې نه بعد روټۍ وخوړله. نو مونځ دا به د ټول اول وي بیا به روټۍ وي. خو موږ داسې چل کوو چې موږ لومبیا روټۍ وخورو بیا سملو بیا غځونې کوو بیا موبایل او هېڅ طرح نه مونځ پاتې شي. نو دا وظیفه چې محترمو دا کم کسان کوي کم خلک کوي الله پاک بوله په کاروبار کې برکت واچوي. صرف 100 پیرې دا وظیفه وکوي او خپل ژوند بدل کوي. کاروبار دپاره کو څوک الله پاک بوله ښکلی مزېدار کاروبار ورکوي. چا کاروبار وي او دا وظیفه کوي الله پاک بوله پکې ترقي پیدا کړي. چا دکان وي او دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک بوله دکان دا ډیر زیات برابر کړي. صرف یو ورځ وظیفه ده محترم، یو ورځ 100 پیرې دا ووایي یا کو د ژوند معمول ساده وي ان شاء الله چې څومره ډېر تاسو وایي یا څنګه خبره کوي وایي چې څونه پکې چینی اچي یا څونه پکې ګوړ اچي نو شربت دا خوږېږي وایي. نو چې څونه ما ورته وظیفه کوو نو دومره به ما ورته ته فایدې دا به سیوا محترمو دا راکوي. نو کوشش محترمه موږ دا وکړو چې خپل د رزق سیوا کېدو لپاره دا وظیفه وکړو. وظیفه داسې ده چې 3 پیرې به درود ابراهیمي بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. دا کلمات به 100 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو او بیا محترمو د هغې نه بعد دعا وکړو ای پروردګاره رزق چې کومه مسله ده د رزق چې کومه معامله ده زما رزق دا ښه مزېدار کې دا ښه وسیغ کې ماره چا محتاجه مکې دونه پیسې راکړې ماله چې زه خلکو له پیسې ورکړم.
دا څه قسم نه دعاګانې دا په زارۍ باندې دا په محنت باندې دا محترم تاسو ته وکړئ ان شاء الله العزیز. الله پاک نه امید ساتم چې الله پاک به زمونږ او تاسو رزق دا ډیر زیات کړي. الله پاک هم خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.